آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. او ایمان ولاو په تاسو څه وشو چې کله تاسو ته دا ویلې شي چې د الله په لارې کې جهاد دی لپاره وځئ، نو تاسو ځمکې طرف ته درنده شئ. ویلې تاسو د دنیا په زندګانۍ باندې رضیه د آخرت په مقابلې کې. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل. د دنیا زندګانۍ سمون خو د آخرت په مقابلې کې ډیر کام ده. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. تاسو کچری د الله په لارې کې جهاد دی لپاره ونه وتلئ، نو تاسو ته به سخت عذاب دیر کی. ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. او د تاسو په بدل کې به بل قوم الله رب العزت د دین دی لپاره پیدا کی او تاسو د هغه هیڅ نقصان نشئ کوای. والله على كل شيء قدير. الله په هر شي باندې قادر ده. اردو کی ترجمہ کو. یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو اٹھا دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکلا مکہ فتح کړله سن 8 هجری کی او بیا مغا سن 8 هجری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی هغه ته شکست ورکړلو، کفارو ته شکست ورکړلو او د طائف ولا روغللو، هغه خپل تسلیم شولو. دا ټول واقعات په 8 هجری کې وشولو. نو 9 هجری څخه کله شروع شو 9 هجری. نو دې کې داسې چال وشو چې هغه زمانه کې روم څخه دا ډېر لوی طاقت و. بیا دا رومن څخه دا کنه دا په دوه حصو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو دارالسلطنت څخه دا کنه هغه په روم کې وو، یعنی د ایټلی څوته یی دغه ځای کې وو. او دویم څخه دغه بادشاہ هغه په قسطنطنیه کې کیناستلو څخه د نن سبا استانبول نه وته یی. او دغه څخه سلطنت وو دیته په بیزنټاین نه ویل شو، بازنطینی سلطنت. نو د بازنطینی څخه سلطنت و بادشاہ وو دیته به هرقل نه ویل شو. عربی هغه کې مؤرخینو د دینه ما هرقل لیکلی دا او د انګریز مؤرخینو هرقلیس نه وته یی. نو دا هرقلیس څخه دا کنه دی ته پیغمبر علیه السلام کله صلح حدیبیه وشوله، نو دی ته پیغمبر اسلام یو خاطا ورستوله او دو مسلمانېدو. په بخاری شریف کې ډیره مفصل واقعات دي. ډیر چانس و چې دو مسلمان شو، خو بس اخیری کې چې کوم د اخیری لمحاتو کې د دنیا په هغه کې مبتلا شولو، محبت کې مبتلا شولو او ان موقع کې چې کوم دا کنه بس انکور وکړلو کني دي خپل اعوانو انصارو ته دا هغه ور کړو چې دا غو سره مسلمان شي. او کده شي وا نو نن به د دنیا نقشه بداله وا کیدای شي یورپ ټول مسلمان وا. خو بهرحال نصیب خبرې. بهرحال نو دی هرقلیس ته دا اطلاع ملو شوله چې یاره دغه هغه کې چې کوم نبی ده د عربو کې د توته چې کومه هغه رستولي دعوتنامه هغه خو وفات شوه ده، نعوذ بالله. او په ملک کې د هغوی ډېره لویه افراتفري ده. نو دینه مخکې چې ته بل طاقت ورکې رچېږي، بل نبي ورکې رچېږي، ته چې کوم دا که نه حمله په وکړه دا ډېره مناسب موقع ده چې ته دغه عرب فتح کې وخت ځای کې توبه شهید شي. نو دې ټایمه پورې د مصر، فلسطین، شام دغه ټولې علاقې چې کوم دا که نه دا د روم تسلط کې وي، نو د روم ورباندې بادشاهي وه. نو بهرحال دې چې کوم دا که نه یو کاس و، یو کمانډر و، د هغه نامه وه کباد. دا کباد ته یې چې کوم دا که نه یو 40,000 لښکار ویر کړلو او دا یې ورته ویلو چې بس ته لوړ شه او
په مدینه باندې حمله وکړه. نو دې ټیم کې دغه تبوک چې کوم دا کنه دا بونډري لاین وو د عربو او د شام په مانس کې، یعنی د روم په شام باندې د روم هغه وبد شي و. نو دا د تبوک چې کوم د شام او دغه بونډري و دی باندې ځنه د قبایل وو چې هغه عرب وو خو عیسایان شوي کرسچن شوي کني عام عرب چې کوم دا کنه هغه بت پرست وو مخکې. نو دا چې کوم دا کنه دا عیسایان شوي وو، چنانچه یوه قبیله و لحم نمای و، یوه بله قبیله و غسان نمای و، یوه عامله داسې مختلف قبایل وي. دا قبایل یا چې کوم دا کنه ورسره ملو شولو د بادشاه سره ورته ویلو چې موږ سره هیلپ کوو مسته حمله په وکړه. چنانچه دغه کې بعد چې کوم کمانډر و دی ځان سره 40,000 لښکر تیار کړلو. نو د حملې په اراده سره د تیاری دی شروع کړله. چې کله تیاری شروع کړله نو دې ټیم کې د شام نه به قافلې راتللې، خلکو به د زیتون تیل وغیره غنم وغیره دا خستلې دپاره به شام ته تلل. نو دغه خلک چې کوم دا روان وو هغه نه د سامانونه مومنونه راخستي وو مدینې ته راتلو. نو د هغو دا خبره ځان سره راوړلو. پیغمبر علیه السلام ته یې وفرمایلي چې داسې داسې هغه چې کوم دا کنه رومن لګیا دي د تو خلاف لښکر یې تیار کړی ده او نن دغه سبا د په تو حمله کېږي. اوس دې ټیم کې دا خو پوزیشن خو اخ سایډ نه و، اوس د مسلمانو سایډ والا خبره تا وایم. دې ځای کې دا پوزیشن و چې پیغمبر علیه السلام تازه مکه فتح کړې وه، هنین فتح کړه و. نو پیغمبر علیه السلام اله چې کوم دا کنه دا کفرونو نه لږ رلیا شوه او د مسلمان پیغمبر علیه السلام اله لږ دامې ته برابر شوي ته بس اوس به لږ سړه خوبونه وکړو. څه عین موقع کې دا خبر راغله چې یا خو دې جنجال نه یلیا هغه ته کې بل هغه ته منګر سار مسله ده تیار. چنانچه دا موقع داسې وه چې یو خو انتهایی ګرمي وه، دویم طرف ته دا وه چې د خجورو د پخېدلې بالکل ټیم. دریمه خبره ورکې دا وه چې صحابه کرام زیات اجمعین اکثر چې کوم د زراعت پیشه خلکو باندې خجورو یې ګزاره وه. که تاسو فکر کړی وي د نوکر پیشه خلک د ملازمین چې کوم وي دغو د میاشتې په اخر کې جیبونه بالکل تش وي، نو دغو تنخوا ته ډېر شدت سره انتظار وي. د زمیندارو خلکو وه زراعت پیشه خلکو وه اندا ترتیب وي چې دغو چې کله دغه د فصل پخېدلې ټیم شي دغه ټیم ته دغو غریبانو سره پیسې بالکل ختم شي، بس دغو دې ته انتظار وي چې اوس دا فصل پوخ شي چې دا خرڅ کړو چې پیسې روشي. اوس صحابه کرام زیات اجمعین دې پوزیشن کې چې جیبونه بالکل خالي وو، د پیسو ته ډېر شدت سره ضرورت وو. نو دغو خوشحال وو چې بس خجورې پخې شوې ان شاء الله العزیز چې موږ وشو کوو چې خرڅ کړو مارکیټ کې. دې ټیم کې دا خبر راغله چې راغله اوس ظاهره خبره ده چې اوسه پورې پیغمبر علیه السلام صحابه کرام زیات اجمعین چې د چا سره جنګ کړی وو اټول څه داسې عالمي پاورز نه وو، معمولي طاقتونه وو. د اهل مکه سره وجنګېږه اټول جنګونه دغو سره وشو. نو د کفارو سره پیغمبر علیه السلام وجنګېدلو دا معمولي د 2,000 د 3,000 د 5,000 د 10,000 داسې لښکرې وي. دا اول پیرا وه چې د روم چې کوم عالمي طاقت وو نو پیغمبر علیه السلام چې کوم دا کنه دغو سره ووختلو. نو چونکې دا خو عالمي طاقت وو نو د دې لپاره داسې معمولي تیاري نه وه پکار. چنانچه نورو جنگونو کې به پیغمبر علیه السلام دا کولو چې پیغمبر علیه السلام به صرف صحابه کرام ته دا ویلو چې جهاد ته ځو تیاری شروع کړئ، زوی به چاته نه ښایلو چې کوم پله ځو. دغه اول موقع وه چې پیغمبر علیه السلام بر سره اعلان دا ویلو وی فرمایلو چې بهی د جهاد تیاری کوئ ځو تبوک ته، رومیانو سره مو دا پیرې جنګ ده. نو صحابه کرام زیات اجمعین چونکې ډېر سخت غربت شکار ودی ټایم کې ځکه چې فاصل اخیری شپې ورځې نو لہذا صحابه کرام زیات اجمعین ډېر پریشان شول چې دا خو داسې عجیبه موقع کې اوس د جهاد حکم راغللو چې دلی موږ سره پیسې نشته، دلی بول بچ دلی خجورې چې موږ نه لوړ شو خو دا خو سوکېږي. نو غریبان ډېر زیات پریشان شو ځکه دی هغه ته یله شي جیش ذات العسره یوه نامه غزوه تبوک آیدی نما ده او ایوای چې کوم ده جیش ذات العسره. عسره چې کوم ده تنګي ته یایي یعنی دی تنګي او د غربت والا د مشکل والا غزوه. نو بهرحال صحابه کرام زیات اجمعین چې کوم دا کنه دې ټایم کې چې کله دا حکم پر راغللو دا هماغه غزوه ده چې تاسو یوه واقعه کچېرې فضایل اعمال کې اورېدلي وي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټول کور سامان راوړلو
او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نیم سمون راوړل دا اندامو کاوه چې پیغمبر علیه السلام چونکه صحابه کرام زته من جیبونه تش چو سره سپارلیان وي ځکه چې داسې موقع ته به خلکو چې کله د فصل نږدې راغله دوله پیسې به دغو سره ختم شي چې خپل سپارلی مرلی بیا که چا سره کاچار وای وخ وای آبي خرچي مچې ته خرڅ کړل نو داسې موقع کې هغو سره سپارلی ډېر زیات کمای و چنانچه دې ټایم کې یوې وخ باندې ځنه روایتونو کې اووه کسان راځي ځنه کې لاس کسان راځي چې په لاسو کسانو یو وخ بهرحال چونکې پیغمبر علیه السلام اعلان کړو او مدینه والا خلکو ته خود کړو چې د نږدې اطراف والا کوم قبایل وو هغو ته پیغمبر علیه السلام اعلان کړو چې تاسو ځنه راورسئ چنانچه 30,000 کسانو لښکار برابر شولو دا اول ورو چې مسلمانانو دوله کافي تعداد کې راجم شول نو دې ټایم کې چې کوم دا کنه صحابه کرام او منافقین وغیرہ دا علماء کرام فرمایي چې دا په مختلفو هغه باندې تقسیم شولو کټګورایو کې تقسیم شولو یو مسلمانانو هغه چې څنګه پیغمبر علیه السلام اعلان وکړلو نو هغه چې کوم دا کنه فورا تیاری شروع کړل او پیغمبر علیه السلام ته و فرمایل چې بالکل آمنا وصدقنا ته حکم دا بس مو تیاری دویم ورکی هغه سو پیغمبر علیه السلام کله حکم ویر کړلو نو هغه یو ټیم پرې دا عذر پیش کړلو چې یاره دا خجوره مو پخېږي دا پیسې نشته او دا به څنګه چال کېږي داسې لږ غنې پسو پیسې وکړلو خو بیا تیار شو ته د الله مالک ته بس کڅو به څه کېږي هغه به کېږي او یو فریق ورکې هغه څه هغو ته څه عذر ورپېښود د عذر په واجې هغو لوړ لړ کور کې بیماري وه معذوري وو څه وو یا ورسره هغه نه وه سپرلی د تاک دپاره چې شوونه ورسره پیدل خو چې کوم دا که نه هغه ځای ته مزال نه شو کېدای ځکه څه 1500-2000 کیلومتر تقریبا 1000 کیلومتر دا تبوک نو دغه چې کوم دا که نه دغه ځنه عذر وته او څلورم فریق ورکې هغه وو چې هغو ته هېڅ عذر نه و دا نه چې کامل مؤمنون وو ښه پخه مسلمانون خو سستي ورباندې غالبه شوله هغو چې کوم دا او پنځم فریق هغه وو چې هغه منافقین وو او شپږم فریق ورکې هغه وو چې هغه وو منافقین خو لوړ جان کې د پنځم فریق منافقین دا خو سره لوړ لرو د شپږم فریق چې کوم دا جان کې ورسره روان شولو د جاسوسۍ په طور باندې چې لوړ به شو هغه کې به ول نه ول وغلو که کافر سره مکامل شو چې هغو سره کمیونیکیشن وکړو یا مسلمانانو ول به ورته ویر کوو چې ما که وی وی نو دا هغه خلک دې مقصد دپاره روان شولو اوس الله رب العزت دي کې د څلورم فریق چې کوم وو چې د کوم چې کوم دا که نه دا بلا عذر صرف د سستۍ واجې نه جنګ نه پوتې وو د هغو متعلق الله رب العزت دې ځای کې اوس دا فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض او ایمان ولاو په تاسو څه شو چې کله تاسو ته دا ویلی چې ته راځئ جهاد ته ځو تاسو په ځمکې ته وردرنده شئ ځمکې پرې خاښ شئ بیا جهاد ته نه ځئ انشاءالله العزیز دې کې مزید تفصیلات شته ده سبا به انشاءالله لږ مزید تفصیل وکړي بینه واخر